ملک پاکستان د پاره دعا وکړئ چې زموږ د ښکلی وطن ګل وطن عزیز وطن پاک وطن پاکستان وطن رب العالمین په ترقۍ باندې روان کا الله پاک د عالم اسلام مؤمنان مسلمانان مخ په ترقۍ باندې روان کا او یا الله دا جلوس مبارک د میلاد النبی مبارک مونږ د پاره د باعث د خیر او د برکت وګرځوه دا څومره یاران دوستان رالی د خدایا دلته نه خدای پاک د حضور مبارک د محبت په خاطر خدای بخلی شوی بوتله او وای موسم د پسر لیدې دا الله عظیم احسان دې نن میلاد جانان دې نن میلاد جانان دې زیر په هر خواشو چې ما د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په 1500 جشن ولادت په سلسله کې په ضلع نوشهره علاقې تاروک شریف کې د یو جلوس اهتمام شوی د دې جلوس قیادت پیر طریقت و رهبری شریعت سید سادات سید کمال شاه المعروف گل مبارک په دې جلوس کې د پیر صاحب مریدانو او محبینو په یو ګڼ شمېر تعداد کې شرکت کړی و دا جلوس د نوري مسجد نه برآمد شو او د تارو د مختلف سړکونو نه تیریدو نه پس په جی ټي روډ باندې اختتام پذیر شو په دې موقع باندې سید السادات حضرت پیر سید کمال شاه نوری المعروف گل مبارک راغلو مېلمنو شکریہ ادا کا او خصوصي دعای وغوښته نن خو ډیره یو عظیمه د خوشحالۍ ورځ ده او دا ورځ زمونږ د ټولو دپاره یو عظیم الشان او د اخترونو نه موچت ورځ ده او الله پاک قرآن کې فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ای زما حبیب علیه السلام مبارک ستاسو ارسال ما نه دی کړی الا مگر کړی دی رحمة للعالمین د دنیا دپاره مې رحمت را لېږلی الحمدلله ټول مؤمنانو ته زما د طرفه د عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک دا ښکلي د ربیع الاول شریف دا میلاد شریف مبارکم ډېر ډېر مبارک شو دا جلوس هم مبارک شو الله دې زمونږ وطن عزیز پاکستان ته نور هم عزتونه ورکړي الله پاک دې د هر قسمه تکلیفونو نه وساتي او عالم اسلام دې الله پاک د هر قسمه تکلیفونو نه وساتي څومره یاران دوستان محبین مریدین چې رالی دي زه د ټولو شکریه ادا کوم او ستاسو هم ډېره شکریه ادا کوم چې موږ سره د حضور علیه السلام مبارک په محبت کې هم د دې جلوس د بار ربیع الاول شریف په مناسبت سره راویستل الله دې تاسو له دنیا آخرت ښایسته کړي د جلوس په آخره کې د ملک و قوم دپاره خصوصي دعا وغوښتل شوه نعمت سبحان چمکني ټي وي تارو شریف